أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. مخیاتونو کی واقعہ د غزوه خندق غزوه احزاب وا تذکرہ پکې د دې مشوع چې هغې په خپلو غصو کې واپس لاړل، هیڅ خیر ته ونه رسېدل، الټا تاوان یې پکې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې وس به دی به موږ سره جنگ نه کوي، موږ به ورسره کوو، دی به نه راځي، موږ به پسې ځو. غزوه احزاب غزوه خندق اوږده واقعه وه، ګڼې خبرې پکې مخې ته راغلي. الله رب العزت وی ستاسو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صرافه نمونه ده، ستاسو دپاره په هغه کې تابعداري ده، د هغه چې کوم سیرت دی، کومه زندګي ده، هغه ټوله ستاسو دپاره نمونه ده د تابعداري. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کارونه کړي، بعضی کارونه خداسي چې هغه د هغه سره خصوصیت لري، کم چې خصوصي د هغه دپاره نه دي نو هغه د امت دپاره دي، د امت دپاره هغه د تابعداري دي، د اطاعت او د هغې د خلکو دپاره نمونه ده. که هغه غم دی، که هغه خادي ده، که هغه معاشرت دی، که هغه عبادات دي، که هغه اخلاقیات دي، دا ټول د دې خلکو دپاره یو قسم نمونه ده. مومنان چې کم لوزونه یې کړي وو نو خپل لوزونه، خپل ذمواري، خپل نمبر هغې پوره کړلی. صحابه کرامو نو هغې خپل کار یې پوره کړلی، ذمواري پوره کړله. که هغه د دین د رسولو وي نو هغه هم پوره کړله، که هغه د جهاد کې د ودرېدو وي نو هغه هم پوره کړله. کله چې یو سړی دغسې یي چې د الله حکم مني، د پیغمبر په طریقه باندې ژوند تیروي، نو هغه کامیاب دی. کله چې دا په یو قوم کې دغه خبرې راغلې نو هغه قوم کامیاب دی. دې مقابله کې چې څوک راځي نو هغه به تاوان مومي. ورسره د بنو قریظو خبره وه، الله رب العزت هغې ذلیله کړه، راکوزې کړه. ولې دی د پیغمبر خلاف کړلی، د پیغمبر په کلي کې لوز یې کړی و، لوز یې مات کړلی. مومنانو مسلمانانو الله د هغې دپاره هغه وله هم ورکړو او نور یې وله هم ورکړو، د هغې ورسره لوزونه او وعدې وشوې، پیشنګویانې وشوې، زیری ورکړی شو. وارضا لم تطئوها، داسې ځمکه الله درکوي چې هغه تاسو پې لا ورختلي نه یئ. وروستو چې څومره ځمکې یا ټولې ته څومره جهادونه چې شوي دي دا ټول ته مراد کېدی شي.
بعضې وایي دغه ورپسې چې کوم خیبر و جدا د ټول نه اولنۍ حصه وه د دې. اوس دې ځای کې خبره کوي د دې چې په دې خندق کې نرستو بعضې مالونه دولتونه راتلل شروع شو. یو خبره پکې دغه وه، لیکن بله خبره دا وه چې د زینب رضی الله تعالی عنها سره د نکاح خبره وه، وروستو د هغې تذکره راځي. هغې دپاره یو قسم تمهید تړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه کړي، ودونه کړي، نو دې دپاره کړي چې خلکو ته دین ورسي. ولې زنانه دي د زنانو مسائل د دلته کې چې وګورئ نو تقریبا د یوې زنانه یو شان مسلې دي، د بلې بل شان دي، د بلې بل شان دي. د دې وجې نه ګڼ ودونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړلي چې هغې کې مختلف مسائل دا زنانه ازده کی او دا نورو خلکو ته بیان کی. ولې عام خبره کوله کېږي چې نیم امت هغه په کورونو کې دننه ناست دی، نو هغې ته به دا دین څوک ښیي؟ د دین زده کولو خبره دا خو کولی کېږي به، نو دا د زنانو په ذریعه باندې ښه کېږي. زنانه پوهه کړی شي او هغې مخې ته دا خبره رسوي، نو هغه ښه رسي. ولې د زنانو د اطلاعګانو د خبر دا نیټورک دا ډېر تیز دی. یو خبر به نن په کور کې وشي، ته کور کې دننه وکړه، څه ورځې یو ورځ دوه سبا وکړه، ټول کلی به خبر شي. خلک خبرې کوي. زنانو باندې بعضې اعتبار به نه کوي، بعضې خبرې به ورته نه کوي. ولې دا خبرې خورئ خېټې پړسېږي. نو خبره چې څه ورې کړې نه او خور یې تا ته ویم ته بل چاته نه وایې، هغه ښه صحیح ده. هغه به بل ته وایي او بل ته وایي، یو بل باندې هغه سپارښتنې به هم کوي چې تاسو به دا خبره مخې ته نه خوروئ. یو ته وایي بل بل ته وایي بل بل ته وایي، خبره ټول کلی خبر شي. دغسې مسائل دي. مسائل هم د زنانو په ذریعه باندې، دین دی د زنانو په ذریعه باندې چې خورېږي څنګه، نو داسې نارینه په زنانو کې نشو خورولی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ودونه زیات کړلي د دغې وجه باندې چې دین ورسي. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو خاندانونو کې کړلي چې کم یو سره خپلولي وشوه، نو خلک وایي دا خو زموږ وایي زوم دی، دا خو زموږ خپل شو. نو د هغې وجې نه هغه کمې دشمنیانې چې دا دشمنیانې ختمیږي او خلک نږدې کېږي. بیا دا خبره پکې مو وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره بله وه چې هغه مخکې ابتدا کې مونږ ویلي وه، رسم باطل الله د پیغمبر په لاس باندې ختموي. پیغمبر شل پیر یو خبره وکړي، لیکن چې عمل یې نه کړی نو خلک وایي نه دا به څه چې ته خیر دی، وروسته به چې دا خبره بل شان شي، بدله به شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیبیه مقام کې دې نه وروسته حدیبیه شوې ده. هلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي چې سرونه وخورئ، قربانیان یې وکئ، قربانیان یې وکئ او سرونه وخورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به مخکې خبره کوله، هغه به چا دغسې لیټ کوله نه، په دې کې خبره لیټ شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خبره کوم، د خلک خبره نه مني. کور ته راغی، کور کې خبره وکړه، وې دغسې خپلې خیمې ته چې ورغی، کور کې خبره وکړه، وې دغسې چې خبره کوم خبره نه مني.
کور کې ورته وویلی شو وی دی پرېږده ته په خپله باندې دا کار شروع کا قرباني وکړه خپل سر وخوره دې ته اړو څه وایم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني وکړه او سر خیل دپاره یې سړی را وغوښتو نو بیا د یو بل نه مخکې کېده صحابه کرام د یو بل نه مخکې کېده نو په دغه وخت کې خبره خو دا چې موږ ځو عمرې له دلته کې څه عمره را باندې پاتې کوي واپس به ځو کېدی شي دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې خو کېدی شي اوس وروسته بدله شي نو خلکو خبره عمل پې نه کوو نو دغسې د دې هغه ښځه چې ده ورته زوی ویلي او د هغې زوی ښځه ده هغه سره به د انګور معامله کولی کېږي او که نه د عامې ښځې سره شانتې معامله وي نو الله رب العزت دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذات باندې دا خبره ختموله دا رسم باطل دا یې ختمو نو زینب رضی الله تعالی عنها سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح شو هغه رسم باطل په هغې باندې ختم شو وس دې طرف ته ازواج مطهرات دي ګڼې دي نو که 15 تنه نو دا یې شپږمه کېږي نو د هغې نمبر چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راځي پیرډ راځي نو هغه به 4 ورځ باندې راځي چې دا پسې یو ځای کېږي 15مه کېږي او که نه مخکې 15مه نو اوس په 6مه ورځ کېږي پیرډ رستو کېږي او په دې پیرډ رستو کېدو باندې ازواج مطهرات هغې پریشانه کېدو هر یو سړی غواړي موږ د دې زمانې د دې صدې خلک یو موږ هم غواړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ ملاقات وشي د هغه سره دې موږ کینو د هغه سره دې زموږ خبرې اترې وشي زموږ د سره لیدل وشي موږ د هغه خبرې واورو موږ غواړو اگر چې هغه کېږي نه خو دنیا او آخرت دنیا او برزخ دنیا ژوند او وروسته بیا د قبر ژوند جدا جدا دي هغې کې نه کېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم حج په موقع باندې ویلو زه به تاسو نینم لعلی لا اراکم بعد عامی هذا زه به د دې کال نه وروستو کېدی شي چې بیا تاسو نینم بله خبره خو په ښکاره باندې ده چې هلته خلک ګوري قبر کې ښکاري نه ولیکن کم چې شکو د دې زمانه کې خلک وایي ګوري وایي اینی وایي چنچڼه اینی ښځې اینی څوک څه وایي څوک څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل لعلی لا اراکم بعد عامی هذا کېدی شي دې کال نه وروستو زه بیا تاسو ونه وینم نو یو اتیا ورځې وروستو د عرفات نه عرفې د ورځې نه وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه سفر وکړو دنیا نه لاړ دنیا خبره معامله خلاصه شوه اوس زموږ ملاقات ورسره نه کېږي هغه طرف نه هم هغه وایي زه به تاسو نه ینم وایي نو خبره دا وه چې ازواج مطهراتو چې دا خپل ډیمانډونه پیش کول خپل مطالبې پیش کولې دې دپاره پیش کولې چې زموږ دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروستو کی او زموږ زر زر د پیغمبر سره ملاقات کیږي زموږ دا پیرډ د تعلیم او د تعلم دا خبره زر زر کیږي نو دیو چې نه هغې مطالبې شروع کړې موږ له دنیا په کار ده ګوره روم او پارس ته ګوره د هغې خلکو ته ګوره د هغې زنانو ته ګوره د هغې سره څومره مالونه دي دولتونه دي یو څه دي بل څه دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا سره کار نه و نو د زنانو دا خیال و چې دی به په دې خبره باندې د دغې نه واپس شي خو د الله حکم و دا نکاح الله وی ما وکړو تاله مې دا په نکاح باندې درکړه وروسته ورپسې د هغې خبره بیا دې صورت کې راځي نو هغه مخکې نه تمهید تړي ناول نه وایي یا ایها النبی قل لازواجک
اے پیغمبر اوایا خپلو بیبیانو ته ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها کچری تاسو اراده لرئ د دې ژوند دنیوي او د ډول ډال د دی فتعالین نراشی او متعکنا چې فائدہ درکما تاسو لرا مالو دولت دل درکم و اسرحکنا سراحا جمیلا او رسوت کم تاسو پر رسوت ولو خيستو سرا خيسته طریقې سره څومره مال غواړی دا واخلی او زی مال یو پکار دی الله او رسول یو پکار دی او کمال یو پکار دی ورپسې وی وین کنتن تردن الله ورسوله که تاسو اراده لرئ د الله او د الله د رسول او د کور اخرانی فإن الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما نو یقینا الله تیار کړی د محسناتو د پاره د نیکوکارو د پاره تاسو نه اجر لوی الله لوی اجر تاسو له پیدا کړل جوړ کړی دی یخو دی نو تاسو خو دا دنیا غواړئ که آخرت غواړئ الله غواړي د الله رسول غواړي او کنا دنیا غواړي دا آیتونه چې کله نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اول لاړ عائشه رضی الله تعالی عنها پسې هغه ته وی دا آیتونه نازل شي د خطبه لاړ شي او مور او پلار سره مشوره وکړي چې څه وکم چې کله وته دا آیاتونه وې عائشه رضی الله تعالی عنها وې په هغه وخت کې وې د دې په باره کې د الله د رسول د کور اخرنی په باره کې بس اوس داغي سره مشورې کوم زمانه د پکار دنیا ډول ډال دا مینه دی پکار ژوند دنیوي مینه دی پکار دماغ آخرت پکار دی الله می پکار دی الله رسول می پکار دی بیا د عائشه رضی الله تعالی عنها نه رستو بل بی خوانه تل او بل تل هر یو ته دغه خبره پیش کړلا او هر یوې بی دغه جواب ورکړل موږ دنیا نه د پکار او موږ بل مقصد د پاره وی خبره زمونږ بل وا هغه دا و چې زمونږ استاد سره ملاقات زر کی هغه د پاره د پاره زمونږ دنیا پکار دا کنه رستو چې کله خیبر پتا شو بیا به مال راته په سیزن کې به مال راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم با بیبیانو ته ازواج مطهرات ته به ځانته والی نو دغه چې مونږ وای نو مونږ بزاله غټ کندوان جوړ کړیو غټي خمبه به جوړې کړې وې او چې کله وربش راځي او کجوري راځي او بل سرازي د شونه چې راځي ناغه نو مونږ ځان خپل خمبه اول ډکولې ازواج مطهرات په ته چې به وې راشي ځان دیواله خیبر نه مال راغله نو چا بتی وګه واغس چا بتی نیم واغس وینا زمونږ دا پوره دي دا سورز په زمونږ وشي هغه دا بیا الله بیا مالک دی بیا برا کوي نو کله میلا ونه شو سورز په لوګه باندې تیرې دي ناوځان له خمبېلې ډکی کړي او دا چا وګي کې لګي اغستی دی او چاډې ری اغستی وګه څه دی 3.5 کیلو دی نو 3.5 کیلو وسمره کې دی یو تن انسان لخوري نو ځان لم نه یو خاون وسرم خوري نو سمره وخت کې اے خاون وسرم نه خوري یوازې خوري دا 3.5 کیلو غنم دی وربشي دی نو دا سمره ورځي کی دا د دنیوي حالو دنیا ته آسان نه کړي زمونږ الله پکار دی د الله رسول پکار دی کور اخر نه پکار دی ټول دا یو خبره وکړه الله رب العزت و یا ایها النبی یا نساء النبی ما یاتی منکن بفاحشة مبینه اے بیبیانو د پیغمبر چا چې راتلو کو استاد سنا په پاش کار سره کار فاحش ده خلاف د پیغمبر ده د پیغمبر د طریقې نه خلاف ده پیغمبر تنگولی یو ضعف له العذاب نو دچن بو یی داغي د پار عذاب زه پنی په دچن والی سرا وکانه ذالک الله یسیر او دا کار دی په الله باندې آسان دانه چې نور څه فاحش بکئی د دې زمانه فاحشونه نشت نو فاحش ال دغه الله چې وې دلته میات منکم نبی فاحشه مبینه
پیغمبر په کور کې ووسي او د پیغمبر د طریقې خلاف کې نو که چا داسې وکړو نو الله بوله دوچن عذاب ورکوي خلاف یې نه دی کړی دغه یو خبره راغل وه او د هغې نه وروستو هغې مقصد خبره چې وه ما وکړه وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ او څوک چې تابعداري کوي ستاسو نه د الله او د الله د رسول وتعمل صالحا او عمل کوي نیک نوتها اجرها مرتين نو ورکو هغې له اجر د هغې دوه پیرې دوچن به وله ورکو واتنا لها رزقا کریما او تیار کړی موږ د هغې دپاره رزق ښایسته څوک چې د پیغمبر په کور کې اوسي نو هغه به لنډ تنګ ژوند تیروي نو لنډ تنګ ژوند چې تیروي او بیا هم دلته کې په خوشحالۍ باندې د کور کې ناسته ده د پیغمبر تابعداري کوي او د پیغمبر په کور کې ناسته ده تعلیم یې زده کوي او دا تعلیم چې کوم یې زده کوي نو دا بیا نورو ته رسوي د هغې دپاره ډبل اجر دی که نه یا نساء النبي ای بیبیانو د پیغمبر لستن کاحد من النساء نه تاسو په شان د یو تن د نورو زنانو نه د نورو زنانو په شان د تاسو نه یئ ولې تاسو د پیغمبر بیبیان یئ نورې ښځې خو نورې دي که نه ان اتقیتن نو ولې که تاسو کې تقوا یي نو فلا تخضعن بالقول نو دا تعلیم دی موږ ټولو ته ټولو زنانو ته دی که تاسو کې تقوا یې تاسو تقوادار یئ نو لا تخضعن بالقول نو جویل به نه کوئ په خبرو کې سړی راغی مسلې تپوس کوي سړی راغی د کور د مالک تپوس کوي پلان کې کور کې شته نو د هغې سره په جویلو باندې به خبرې نه کوئ د خپل انداز نه ښکته خبره به نه کوئ د خپل حیثیت نه ښکته خبره به نه کوئ ولې فیطمع الذي فی قلبه مرض نو تمه به وکړي هغه سړی چې په زړه کې مرض دی زړه کې میلان دی ښځو ته وقلن قولا معروفا او وینا کوئ وینا ښایسته شریعت مطابق دور مناسب ښایسته خبره کوئ لیکن یہ دے لہجه دے مٹا کئی چې دغه سړی چې په زړه کې مرض دی میلان دی ښځو ته چې د دغې سړي زړه اوټه کېږي چې دا سره خوږې پستې خبرې شروع کې ناز و نخرو خبرې شروع کې نه سړی چې کوم ښځو ته میلانی ښځونه کی نه هغوی ګورې چې زه خوښ شومه کو او زه په څه شي خوښ شیم ګورې زما څه به خوښ شوي انداز به خوښ شوی که زما دا خبرې به خوښې شوي که زما شکل به خوښ شوی که زما باډي به خوښه شوي بیا به لګیا ځان له به دا کرل ریبل کوي نو دی به یو قدم به مخکې اخلي او دوه به شاته اخلي بیا به شاته سې کول کوي بیا چې آواز راته وکړي چې تم الله وایي فلا تخضعن بالقول جویل به نه کوئ خبرو کې زموږ عام زنانو تم دا تعلیم دی دا حکم دی د الله طرف نه پردو سړو سره دغسې خبرې به نه کوئ په جویلو باندې خبرې نه کوئ ناز او نخرو سره خبرې به نه کوئ د خپل شان نه ښکته خبرې به نه کوئ مټاکه خبره وکئ خبره دی صحیح لیکن لهجه دې مټاکئ چې د هغه سړي په زړه کې تمه پیدا نشي یا ایها النبی قل لازواجک اے پیغمبر وایه خپلو بیبیانو ته ان کنتن تردن الحیات الدنیا که تاسو غواړئ اراده کوئ د ژوند دنیوي او زینت او ډول ډال د دې فتعالین نو راشئ او متعکن چې سامان مال درکم تاسو له وسرحکن او رخصت کم تاسو په رخصتولو ښایسته سره ځکه مال او زما په کور کې مال والا پاتې کېدی نشي غازي به وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ که تاسو غواړئ اراده کوئ الله او د الله رسول او کور اخرنی فإن الله أعد للمحسنات منکن نو یقینا الله تیار کړي د نیکوکار دپاره ستاسو نه اجر لوی یا نساء النبي بیبیانو د پیغمبر من یأت منکن بفاحشة مبینه څوک چې راتلل کوي ستاسو نه په مخالفت د خاوند یضاعف لها العذاب نو دوچن به د هغې دپاره عذاب ضعفین په دوچنوالي سره وکانه ذلک علی الله یسیرا او دا کار دی په الله باندې آسان ومن یقنط منکن څوک چې تابعداري کوي ستاسو نه د الله او د الله د رسول وتعمل صالحا او عمل کوي نیک نوتها اجرها مرتين وربکو اجر هغې له اجر د هغې دوه پیرې واتنا لها رزقا کریما تیار کړلی موږ د هغې دپاره رزق ښایسته
یا نساء النبی بی بیان د پیغمبر لستن کا احد من النساء نه تاسو پشان دی ویتنی د نور زنانو نا ان اتقیتن کتاسو کې تقوای کتاسو تقوا والا ین فلا تغزان بالقول جویل مکوې په خبرو کې فیتما الذی فی قلبه مرض نو تم بو کې هغه سړی چې په زړه کې مرض دی وقلنا قولا معروفا او خبره کوي خبره خیستا خبره کوي خبره د شریعت او د عرب مناسب د حقیقت کم چې حقیقت ته حقیقت وای الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.